چې څومره حاجتونه دي، څه ضرورتونه دي، څه پریشانې دي، څه مشکلات دي، په دغه شپه کې د الله په حضور کې دعا کوو. الله رب العزت هغه غوښتل دی رزق صرف روټۍ ته نه وایي، رزق دا د انسان د ژوند ضرورتو ته وایي، چې څومره د انسان د ژوند ضرورت دي هغه ټول د رزق په مفهوم کې داخل دي. د الله رب العزت نه غوښته کول پکار، ورکول والا د الله رب العزت ذات. او دریم اعلان او دریم ندا د الله رب العزت د طرف نه دا کیږي، الا من مبتلا فاعافيه. شته څوک چې هغه په مصیبتونو کې مبتلا وي، په تکلیفونو کې مبتلا وي، په پریشانو کې مبتلا وي، چې زه هغه ته عافیت ورکم. په دې شپه کې د هغه خلکو دپاره چې هغه په پریشانو کې مبتلا دي، هغه په تکالیفو کې مبتلا دي، هغه په لا علاج امراضو کې مبتلا دي، د هغوی دپاره خوشخبري ده چې راشئ د الله رب العزت نه وغواړئ، الله رب العزت به د ستاسو حاجتونه هغه پوره کړي. الله به تاسو ته عافیت درکړي. چې کوم مصیبت کې انسان مبتلا وي د هغې په باره کې الله نه غوښتلی شي، الله به هغه مصیبت هم لرې کوي. خو چې د کوم مصیبت په باره کې انسان ته خطره ده چې ماله دا مصیبت را پیښ نه شي، دې فتنه کې مبتلا نه شم، نو د هغې په باره کې هم د الله رب العزت نه په دغه شپه کې وغواړي، نو الله رب العزت به د هغې نه محفوظ ساتي.